بسم الله الرحمن الرحیم د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږه اتم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه ته دې خبرې ذکر کوو چې مونږ به د فعل مضارع نه نفي جحد بلم فعل امر او فعل نهي دا څنګه جوړو. تدینا په مخ کې قانون کې دا خبره مونږه په تفصیل سره او په وضاحت سره ذکر کړی و چې د فعل مضارع سوار لصيغه دي او بیا مونږه دغه سوال لصيغه د اسانۍ د پاره په 3 باندې تقسیم کړی وي. دا غي حاصل او خلاصه دا و چې په فعل مضارع په گردان کې 15 هغه صيغه دي چې پاغه کې ضمیر پټ وي او وصيغه هغه دي چې پاغه کې نون اعرابي ده او دو صيغه هغه دي چې داغه په اخر کې نون د جمع مؤنث ده او دغه دو صيغه د مبني دي. او بیا مونږه دا خبرم ذکر کړی و چې لن کله په دغه صيغه باندې داخل شي نو دغه 15 صيغو اخر لا نسب ورکي او د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. نن چې مونږه دا کوم بحث وایو نفي جحد بلم یا د فعل امر یا د فعل نهي نو دا الفاظ او دا حروف دا هم د لن سره په دې 2 قسمه صيغو کې داغه سره متفق دي. یعنی څنګه چې لن په 2 صيغو کې عمل نه کوي د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر په صيغه کې نو دغه سي دا کم حروف جوازم دي خوا کاغه لم دي کلام امر دي او کلای نهي ده یا ان شرطیه او یا داس نور اسماء شرطیه دي نو دا هم په دغه 2 صيغو کې عمل نه کوي ځکه چې دغه 2 صيغې مبني دي دغه اخر د په خپل حالت باندې. او څنګه چې لن د وو صيغو نه نون اعرابي هغه غورځوله نو دغه سي دا حروف د کوم ذکر چې مونږه مخکې وکړو نو دا هم دغه وو صيغو نه نون اعرابي دا غورځي. البته تفصیل او اختلاف د لن او د نور حروف په مینس کې دا په هغه 15 صيغو په اخر کې دی چې داغه په باره کې مونږه دا خبره ذکر کړې و چې دا هغه 15 صيغې دي چې د دې په دې کې ضمیر پټوي او دویم تعبیر مونږه دا کړو چې عام طور باندې د دې په اخر کې پیش وي. نو تدی حروف عمل د لن په دې 15 صيغو کې مختلف دي. لن خو به هغه 15 صيغو لا نسب ورکاو لیکن تدی حروف په دغه صيغو کې عمل د مختلف دي د لن د اسانۍ د پاره دا 15 صيغې دا به مونږه په 3 حالاتو باندې تقسیم کو. په باز ټیم کې تدې صيغو په اخر کې پیش وي. یو حالت تدې صيغو دا ده چې تدې په اخر کې با پیش وي. دویم صورت دا ده چې تدې 15 صيغو په اخر کې با حرف علت وي یعنی یا به په اخر کې واو وي یا به الف وي او یا به یا وي. دریم صورت تدې 15 صيغو دا ده چې تدې اخر دا به مشدد وي یعنی شد بوي او تدې 3 ونو صورتونو حکم دا د یو بل نه مختلف دي. کله چې دا حروف یعنی لم او د امر کوم لام ده یا لام امر یا لای نهي او داسي ان شرطیه او تدې په دې سره چې کم نور حروف دي او هغه مضارع لا جزم ورکي نو کله چې دا حروف په دې 15 صيغو باندې داخل شي او تدې په دې اخر کې پیش وي نو دا 15 حروف دغه حروف دی 15 صيغو له د جزم ورکي
لکه مونږ به مثالونه عرض کو لکه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو د دې 5 صيغو په اخر کې پیش ده نو چې لم په دې باندې داخل شو یا په لام امر داخل شو یا په لاینه داخل شو نو تدې 5 صيغو په اخر کې کوم پیش ته نو دا پیش دا په جزم سره بدليږي نو مونږ بیا داسې وایو لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب یا لام امر کې مونږ داخلو لیضرب لتضرب اضرب او لاضرب لنضرب یا لاینه په مونږه داخلو لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب خوا که معلوم وي او که مجهول وي په دوړو صورتونو کې به دغه پیش د په جزم سره بدلی دا خو ته دې 5 صيغو یو حالت شو دویم حالت مونږه ته دې 5 صيغو دا وایو چې ته دې په اخر کې پیش نه وي بلکې ته دې په اخر کې حرف علت وي یعنی ته دې په اخر کې واو وي یا الف وی یا یا وی نو کله چې دا حروف جوازم په دې 5 صيغو باندې داخل شي نو تدې په دې اخر کې چې کم حرف علت دی نو دغه حرف علت د بغورځي لکه داغه مثالونه دادي موږ سره مضارع د 5 صيغې راځي د ناقص نه يدعو تدعو تدعو ادعو ندعو تدې 5 صيغو په اخر کې حرف علت و راغله اوس په دې باندې مونږ لم داخلو نو تدې نه بعد او د غورځي نو موږ سره به جوړ شي لم يدعو لم تدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو یا په مونږ لام امر داخلو لاینه په داخلو نو دا ټول به تدې د اخر نه دا وو کم حرف علت دی دا به غورځي او خوا که د دې 5 صيغو په اخر کې یا راغلی وي نو یا به غورځي لکه موسی گردان دی د يرمي يرمي ترمي ترمي ارمي نرمي نو په دې باندې موږ لم داخلو نو دا یا بتی غورځي نو موږ سره به جوړ شي لم يرمي لم ترمي لم ترمي لم ارمي لم نرمي یا په موږ لام امر داخل کو بیا به دغه شانته گردان وي صرف په شروع کې به موږ لام امر ولګو او کچری تدیب په 5 صيغو کې د حروف علت نه الف راغلوي نو هغه الف به هم د غورځيږي لکه موږ سره گردان دی یخشا تخشا تخشا اخشا نخشا په دې باندې موږ لام امر داخلو یا په لم داخلو نو موږ به وایو لم یخشا لم تخشا لم تخشا لم اخشا لم نخشا او دغه عمل دا لام امرم کوي او لای نهیم کوي نو دا د دې 5 صيغو دویم حالت شو دریم حالت مونږه تدې 5 صيغو دا ذکر کو چې تدې په اخر کې شد وي یعنی تدې د لام کلمې په مقابله کې شد وي او دا صورت د مضافي ثلاثي کم گردانونه دي نو په هغه صورت کې مونږ د هغه په گردانونو کې دا صورت د مونږ ته په مخه باندې راځي نو چې کله د لام کلمې په مقابله کې شد وي نو بیا به دا د دو حالونه خالی نوي کچری تدغی مضارع د کومې چې لام کلمه مشدده ده نو تدې د عین کلمه دا به یا مضمومه وي دا یو صورت دی او دویم صورت دا دی چې دغه تدې د عین کلمه به مفتوحه وي یا به مکسوره وي نو که تدې د عین کلمه مضمومه وا نو بیا به مونږه په آخر کې سلور وجی دا جایز دی تدې په آخر کې فتحم ته ویل شي کسرم ویل شي ضمم ویل شي او فک ادغام یعنی بغیر د ادغام نه هم پرې خو دی شي لکه مونږه مثال ذکر کو مد یمد نو اوس وګورئ یمد دا فعل مضارع دا او تدې د لام کلمې په مقابله کې یعنی په آخر کې شد راغلی دی او دا یمد د عین کلمې په مقابله کې عین کلمه مضموم ده یعنی یمد اصل یم دو بروزن یفعلو عین کلمه مضموم ده نو چې عین کلمه مضموم ده او کله په دې صيغو باندې په دغه 5 صيغو باندې لم داخل شي
لام امر داخل شي لای نهی داخل شي یا نور حروف جوازم داخل شي نو په دې پنځو صيغو کې به مونږه سلور وجه په دې کې جایز دي چې کله عین کلمه مضموم وي نو مونږ به داسې وایو چې په یمدو باندې مونږ لم داخل کو نو لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد لم تمد لم تمد لم تمد لم تمدد او داسې مونږه په واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم په دې پنځه وړو صيغو کې دا سلور وجه جایز دي خوا که معلوم وي او خوا که مجهول وي او کچری تدی پنځو صيغو دا عین کلمه دا مفتوح وي یا مکسور وي نو بیا پکې درې وجه جایز دي فتحه کسره او بغیر ادغام یعنی فک ادغام په دې صورت کې به مونږه ضمه نه وایو او دا غي مثال مونږ سره ده یفرو نو یفرو تدې لام کلمه مشدده ده او یفرو دا په اصل کې ده یفررو نو د عین کلمې په مقابله کې کسره راغله نو اوس که په دې باندې مونږه حروف جوازم داخلو نو په دې کې به درې وجه جایز دي نو لم یفر لم یفر لم یفرر دا سه مونږه نشو ویل چې لم یفرو ځکه چې عین کلمه هغه مضموم نه ده بلکې مکسوره ده او که عین کلمه مفتوحه وي نو بیا پکې درې وجه جایز دي دغه څلورمه وجه پکې جایز نه ده او داسې صورت مونږ واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم تدی پنځه وړو صيغو حکم دا یو شانت دی البته د نفي جحد بلم او د امر او د نهي په گردان کې فرق دا دی چې تدی کوم ابتدا ده نو په نفي جهد بلم کې تدی په شروع کې لم وي او په فعل نهي کې تدی په شروع کې لای نهي راغلی وي او کوم د امر گردان دی نو په امر کې کم معلوم دی فعل امر معلوم کومې صيغې دي نو په هغې کې د غایب کوم شپږ صيغې دي نو د هغې په شروع کې لام امر راځي او لام امر مکسور وي شپږ د غایبو صيغو کې او دوه د متکلم صيغې دي د هغې په شروع کې لام امر راځي او کوم د حاضر شپږ صيغې دي نو د هغې په شروع کې لام امر نه راځي او ان شاء الله د هغې کوم تفصیل دی او کومه طریقه ده نو هغه به مونږه د امر حاضر معلوم کوم قانون دی په هغې کې په تفصیل سره ذکر کوو او کوم امر مجهول دی یعنی مجهول صيغې دي نو د هغې په دا کومې حاضر صيغې دي په هغې کې هم بیا لام امر راځي یعنی د مجهول چې 14 وانه صيغې دي د هغې په ابتدا کې لام امر دا راځي بیا په هغې کې د امر حاضر کوم قانون دی هغه نه جاری کیږي نو موږ سره دا خبره معلومه شوه چې د نفي جهد بلم د فعل امر او کم فعل نهي ده نو تدی درې وانه قسمه گردانونو کم آخر دی نو دا یو شانتی دی او د لن او یا کم نور حروف ناسبه دي داغي او د حروف جوازم داغي په خپل منځ کې مناسبت دا شو چې لن دا دو صيغې په دو صيغو کې عمل نه کوي او د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي نو په دې عمل کې تدې سره حروف جوازم اغم مشترک دي او موافق دي البته په دغه پنځو صيغو کې د لن او د حروف جوازم عمل هغه مختلف دی لن ولا نصب ور کوي او حروف جوازم دغه په باره کې بیا مونږه تفصیل وایو چې دغه درې حالتونه شو یو قسمه هغه حالت ده کته دې صيغو په اخر کې پیش وي نو دا حروف جوازم ولا جزم ور کوي او کچری پیش نه وي بلکې حرف علت وي نو دا حروف جوازم ته دغه حرف علت دا غورځي او کچری نه پیش وي او نه جزم وي بلکې ته دې لام کلمه دا مشدده وي نو مونږ بیا ویل چې بیا هغه په دوه قسمه باندې ده کته دې عین کلمه مضموم وي نو بیا په دې کې سلور وجه جایز دي او کچری
عین کلمه تدې مضموم نوي بلکې مفتوح وي یا مکسور وي نو بیا پدې کې درې وجه جایز دي نو دا تدې قانون حاصل او خلاصه شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.